نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان طول بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته دا اتجمع وړاندې او دا اتجمع په ذکر الهي خبره کړې وه تاسو ته تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې ما ویلو که آینده جمعه الله موږ له زندګي او عمر را نصیب کو نو انشاءالله په کنزلو باندې چې په معاشره کې دا شی ډېر عام شو او عام دی او اکثر خلک دا شی آله په معاشره کې عام کیږي چې خلک د دین نه لرېوالی حاصل کړي کله چې خلک د دین نه لرې کیږي نو هغه سره بیا احساس کمیږي د دین د الله د دین د معلوماتو نو لہذا هغه سره د ایمان کمزورتیا راشي نو بیا چې د هغه په زړه باندې په خوله چې سوي وي ما دلته کې د قرآن کریم یو څو آیات مبارکه لیکلي دي قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم دوم سپاره په آخرنی روکو کې دا آیات مبارکه ده قرآن کریم کې الله رب العزت مسلمانانو ته خطاب کوي چې تاسو د دې اندوانو د دې مشرکینو په خدایانو پسې کنزل مکوئ مونږ معاشره کې چې مونږ سره کله دلایل ورک شي نو یو بل دلیل له چې هغې ته مونږه ګستاخانه الفاظ وایو کنزل یو ګستاخي را په یاد شي نو زړه مونږه په دې باندې تشو بیا الان کې کنزل کول دا گناه کبیره ده هر قسمه کنزل کول
دا عظیم الشان ګناه ده او موږ به خصوص د دې نه ځان بچ کوو. نو قرآن کریم کې الله رب العزت صحابه ته وایي خطاب ټول ته عام دی چې تاسو په بوتانو پسې کنځلې مه کوئ. حالانکه بت داسې شی دی چې کافرانو به مشرکینو به د دې عبادت کوو. داسې نه چې دا خلک ستاسو په الله پسې کنځل ونه کړي. نو دوی خو به ناپوهي خو ذهن کې یو خبره یاد ساتئ دنیا ته چې الله رب العزت څومره انبیا او رسولان را لېږلي دي هغې خالص په دې تعلیماتو را لېږلي دي چې تاسو د معاشرې جوړ لاولئ او د خلقو اخلاقی تربیت وکړئ. د معاشرې جوړ او د خلقو اخلاقی تربیت او د الله دین ته رابلنه وکړئ چې دنیا ته الله رب العزت څومره انبیا او رسولان را لېږلي د هغې منشب خالص دغه یو وه. نو اسلامی تعلیمات د الله رب العزت چې څومره تعلیمات دی هغه د انسان اخلاقی تربیت دی. نو مونږ او تاسو بالخصوص چې په معاشره کې ځان په خپله هم د داسې الفاظو نه چې کم باندې ستا ایمان ته نقصان رسیږي د مونږ ایمان ته نقصان رسیږي چې مونږ ځان د دې نه بچ کړو. او بیا په معاشره کې یو انسان داسې کوي نو په موت باندې دا فرض دی لازم دی چې موت هغې ته دا تربیت ورکو چې ګستاخانه الفاظ نه ځان بچ کا. قرآن کریم اکثر د انسانانو تربیت په ګستاخانه الفاظو کې دا وایي چې ګستاخانه الفاظ مه استعمالوئ. قرآن کریم دا صرف د اخلاقو جامه ده. قرآن کریم چې موږ ته څومره خبرې را لېږلي دي په قرآن کریم کې څومره آیات مبارکه راغلي دي هغه موږ ته صرف د چې زما استاد ذاتی د مسائلو سره کم مسائل دي نو هغه داسې مسائل دي چې هغه د اخلاقو په دایره کې کړي دي. د اخلاقو د دایرې نه قرآن کریم یو لفظ بار نه دی کړی. حالانکه هغه مسائل داسې دي چې هغه زما استاد سره ډېر مزید تعلق دی. د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کم تعلق دی د زوج او د زوجې ترمنځ قرآن کریم هغه الفاظ هم د اخلاقو په دایره کې کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې معاشره کې موږ او تاسو ته څومره تعلیمات راکړي دي احادیث مبارکه ټول د اخلاقو په دایره کې دي. انبیاء چې څومره تعلیمات مونږه امتونو ته ورکړي دي آدم علیه السلام نه واخله تر نبی صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول تعلیمات دا د اخلاقو په دایره کې دي. نو کوم وخت چې موږ ته د اخلاقو په دایره کې خبرې کوو
نو یو خو به الله رب العزت مونږ او تاسو له الله د دنیا او د آخرت کامیابی راکړي په دې خبره باندې. او چې کله مونږ او تاسو د اخلاقو د دایرې نه بار خبرې کوو، الان کې خبره به ټیکه وي خو د اخلاق د دایرې نه به باري. نو د الله رب العزت داسې خبرې ناخوښه دی چې کم د اخلاقو د دایرې نه باري. نو یو د انبیاو زندگی وه، یو د رسولانو زندگی وه. کنځلې کول دا ایجاد د کم وخت نه دی؟ دا ایجاد د نوح علیه السلام د امت نه دی. نافرمانه قوم نو هغه اکثر په انبیاو په رسولانو پسې کنځل کول. دا بنیاد د هغه ځای نه ایښودل شوی دی. دویم نمبر دا بنیاد اکثر د لوط علیه السلام د قوم نه هم ایښودل شوی دی. د لوط علیه السلام په قوم کې یو څو خباثتونه وو. چې څومره د ګستاخۍ الپل شوي دي دا د لوط علیه السلام د قوم نه شوي دي. نو د لوط علیه السلام قوم یو څو عملونه کول چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع فرمایلې ده. شپېلې وال زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم د شپېلو نوم له جراس الشیاطین لفظ ورکړی دی. شپېلې دا د شیطان اوازونه دي. لہذا خبره زه په دې باندې انشاءالله چې کوم زه به تاسو ته یو خلاصه ذکر کم. زمونږ او ستاسو دشمن شیطان دی، ابلیس. ځکه چې الله رب العزت ورته فرمایلی دی چې دا ستاسو دشمن دی. شیطان ته کنځلې کول، ابلیس ته کنځلې کول دا ګناه کبیره ده. تاسو به وایئ چې دا څنګه؟ ابلیس ته کنځلې کول دا هم ګناه کبیره ده. ابلیس ته به ته کنځلې نه کوې، ابلیس په دې خوشحالېږي چې د مسلمان ځان له ګناه وګټله. ابلیس ته به هم کنځلې نه کوي. د هغې دپاره محمد صلی الله علیه وسلم الفاظ ذکر کړي دي. محمد صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره الفاظ دا ذکر کړي دي چې د الله رب العزت پناه به د ابلیس نه پناه غواړي. الله رب العزت چې کله دا د اسمانونو نه راوشړلو رجیم وی رټلې شوي ته ویشتلو ته شړلو ته ویلی شي.
کله چې دې شیطان په اسمانونو کې نافرماني وکړه د الله رب العزت د حکم نافرماني موږ تاسو ټول ته معلومه ده دې په اسمان کې د بزرګانو په فهرست په نام باندې او اسمان یې دی چې په اول اسمان کې دی په کم نام او په دویم اسمان کې د دې خپل نوم عزازیل دی د شیطان خپل نوم عزازیل پښتو مونږ او تاسو په معاشره کې وته شیطان وایو د عربی په معاشره کې د عربی په الفاظو کې دیته ابلیس وایي الله رب العزت دا رجیم کو د اسمانونو نه راویښ کړلو نافرمانی وکړه نافرمانی سو چې الله رب العزت دې ته وې چې ته آدم علی السلام ته سجده وکا هغه د الله حکم وو دې په هغه ټیم باندې غرور او یو تکبر وکړ چې یا الله دا دې د خاور نه پیدا کړو زه خو د اور نه پیدا دی ما د کې ډېر فرق دی نو الله رب العزت د دو په دې د الله د حکم په نافرمانی باندې الله دې نه خپش دې د الله رب العزت سره مکالمه وکړه چې یا الله هغه خپل ډېر باسته غټ باسته خپل باندې د جمعو باسته دا ولته مهلت طلب کو الله وته د قیامت پورې به مهلت درک دا پوه شو چې وس الله رب العزت د الله قانون دی الله خپل خبره نه بدلی به الله ته چې الله ته خو زه د انسان په وجه باندې ذلیل او رسوا کړم جهنمی دي کړم خدا اوس نه پرېدم نو دا پر په اسمانونو کې زموږ دشمنو خو لہذا دا مونږ جهنم ته رسي دا د مقصد او منشأ دا چې دا انسان څنګه جهنم ته لاړ شي د الله بنده نو الله رب العزت دا مونږ ته ویل چې دا ستاسو دشمن دی خو لهذا په دې پسې هم کنزل کول دا هم ګناه کبیره ده کنزل کول لفظ دا کنزل مونږ وای د شی خپل ضمیر کې دا مونږ شیطان ته کنزل وکړو مونږ چې موږ د ثواب کار وک دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله باندې د شیطان رجیم رټلی شوي نه نو موږ او تاسو چې کوم وخت د شیطان نه الفاظ استعمالو نو یا الله مال د شیطان نه پناه را نصیب کی نو شیطان الله رب په دې خبره باندې ذلیل کیږي او رسوا کیږي او ختمیږي زما د خبرې مقصد دا دی چې شیطان ته ابلیس ته کنزل کول دا ګناه کبیره ده بوتانو ته کنزل کول دا ګناه کبیره ده د الله چې څومره مخلوقات دي دې ته کنزل کول دا ګناه کبیره ده او به مؤمن بنده او مسلمان ته کنزل کول دا خو ګوره عظیم الشان ګناه ده
ځکه چې ما تاسو ته په شروع کې ووې چې الله رب العزت چې موږ او تاسو سره په قرآن کریم کې څومره خبرې شوي دي هغه ټولې د اخلاقو په دایره کې دي زموږ او دین اسلام چې څومره کتابونه دي هغه ټول کتابونه چې علما لیکلي دي هر چا لیکلي دي ټول د اخلاقو په دایره کې دي نو موږ او تاسو چې بالخصوص ځان د کبر کنځلو نه محفوظ کړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.